ابراهیم علیه السلام دوه ښځې وې، یوه سارا بیبي وه خپله مشرۍ ښځه چې دا د تره لور هم وه، او دویمه ښځه دغه د بادشاه لور وه هاجره بیبي چې هغه وله ورکړه. نو د هاجرې بیبي دغلته په شام کې زوی پیدا شو اسماعیل علیه السلام. د کشرۍ ښځې نه زوی وشو اسماعیل علیه السلام. دا اسماعیل علیه السلام چې دی که نه، دا علما لیکي وایي د عبرانۍ ژبې او د عربۍ ژبې د دواړو د ژبو نه یو نوم جوړ شوی دی. د اسمع په عربۍ کې معنی ده واوره، او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته ویلی شي. نو اسماعیل الله زما دا خبره واوره ای الله، یعنی ما له زوی راکړه. په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 15 کاله او بالکل بوډا، اولاد نو. الله ته به جړه فریاد کو، الله مال اولاد راکا، الله مال نیک عمل او صالح بچی راکا. نو الله ته به جړه کوله. نو اسمع الله زما د आवाज وور، الله زما د مطالبه منظور ک الله، او ایل په عبرانی ژبه کې الله ته ویل شي. نو اسماعیل، نو الله تبارک وتعالى د 15 کاله په عمر کې ابراهیم علیه السلام ته د کشرۍ بیبي نه اسماعیل علیه السلام ورکو. چې پیدا شو نو ورله اسماعیل کې خود ځکه دا ما د الله نه پټي دعاګانو باندې غوښتي، نو ورلم هغه کې خود اسماعیل. بیا د ابراهیم علیه السلام د دې بیبيانو په خپل منځ کې به جګړې وي، ځکه عام طور پر دوه بني چې ویني دا یو ځای ژوند نه کوي، جګړې کوي. نو د ابراهیم علیه السلام یو مشرۍ بیبي وه، یو کشرۍ بیبي وه. د کشرۍ بیبي پکې زویم پیدا شو، نو دواړو یو ځای ژوند نه کوو، جګړې به یې کولې. ابراهیم علیه السلام په سخته پریشانۍ کې و، مشرۍ بیبي هم نه شو پرېښودی، ځکه د هغې قربانو ته یې کتلو چې دا عراق نه زما سره شام ته سفر وکړو تنې تنها، زما دپاره دا دومره سفر ما سره کوي، ډېرې قربانۍ را سره دي. نو د هغې قربانۍ ورته یادې وي، نو هغه هم نه شو پرېښودی. دلته هاجره بیبي هم نه شو پرېښودی، ځکه چې دا خو د بادشاه لور د ما له بادشاه راکړه د خدمت لپاره، او اوس یې بچی مو شو وړوکی زوی سره په هغې کې ده. نو څه وکړم دا پرېږدم. ابراهیم علیه السلام حیران و، الله څه وکړم؟ دواړه بیبي جګړې کوي، یو ځای ژوند نه کوي. الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو، ابراهیم دا کشره بیبي دې ته روانه کړه، بوځه جدا کړه دواړه. پیغمبر ته بغیر د وحی نه خو کار نه کوي، دا دواړه جدا کا. د ابراهیم علیه السلام خدا مطلب چې چرته زه نږدې بل ځای ته به بوځم، نو کله به هغې له ځم او کله به دې له راځم. نو روایتو کې راځي وایي جبریل علیه السلام ورسره ملګری شو، په اوښ باندې سواره شو، ځان سره یې په تیلې کې لږ خوراک راواغسته او بتکي کې لږې اوبه یې راواغستې. روان دي ابراهیم علیه السلام بار د جبریل علیه السلام نه تپوس کوي، جبریل چېرته به ځو؟ وایي مخکې د الله حکم دی، مخکې د الله حکم دی ځه. روایتو کې راځي وایي چېرته به چې ښکلې شنه علاقه راغله که نه، ابراهیم علیه السلام ته به خوښه شوه. نو د جبریل علیه السلام نه به یې تپوس وکړو، جبریل الله و دا علاقه موږ ته نه ښودلي، دا علاقه خو به یې نه ښودلي چې دلته کې پړه واچوئ. نه مخکې حکم دی ځه مخکې. ابراهیم علیه السلام روان دی دومره سفر وشو چې د شام نه د فلسطین نه را ورسېدو مکې مکرمې ته. سرو شګو ته راورسېدل، سرو غرونه، تور غرونه، بس نور څه شی نشته. د کیکر بوټي ځای په ځای ولاړ دي، بس د کیکر یو ونه وه او په سور نور کې د هغې د لاندې سوری و. ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام وفرمایل، وی رب فرمایلی دي چې دلته کې پړه واچوه، دلته کې نه انسان شته، نه چېرته آبادي شته، هېڅ شی په نظر نه راځي، سرې شګې او د کیکر بوټي. بس د الله حکم دلته دی، دا بیبي دې دلته پرېږده چې د دواړو په یو بل باندې د سر هغه بوی هم نه لګي، یوه هلته پاتې شوه، یوه دلته راله، د دې کیکر د لاندې. ابراهیم علیه السلام ته دا حکم وشو چې خبرې به ورسره نه کوي، او دا بیبي دلته پرېږده او ځه. اوس د الله د طرفه امتحان دی که نه، یو امتحان خو دا و چې ورته وکړی شو، دویم امتحان دا و چې بادشاه عزت ته لاس ورچو، الله ترې بچ کو. اوس دا دریم امتحان و چې خپله بیبي د وړوکي ماشوم سره په غېږه کې په یو خوشي بیابان کې پرېږده او ځه. اوس هاجره بیبي د کیکر د بوټي د لاندې پرېښوده، په بدکي کې لږې اوبه دي او په تیلې کې لږ خوراک د هغې سره کېښوده، روان شو تېره. اوس ډېر زیات خفه دی، د ځوانۍ عمر هم نه دی، 15 شپږ کالو ته به عمر رسېدلی دغې وخت کې، بوډا دی، اندامونه ورسره هم سات نه ورکوي، اندامونه هم رفېږي. په بوډاوالي کې الله یو بچوړه ورکړی او د الله د طرف نه حکم دا دی چې په دې سرو شګو کې پرېږده او ځه. ابراهیم علیه السلام غریب نیولی دی، سترګو کې اوښکې دي، د بیبي نه روان شو. چې روان شو اوس بیبي اوس پوه شو چې دی خو زما نه روان شو، ما پرېږدي. دا کوم ځای کې پرېښو؟ دا د دې
دا الله دې موږ ټول حج او عمرې لبوزي د مکه مکرمه کې چې کومه مقبره ده چې خدیجه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هم دفن ده جنت المعلا چې ورته ویل شي مقبره چې ده د دې مروه طرف ته په دروازه باندې چې کوزي اخو بیا سیده لاړ شي هغه مقبره ته ورشي خدیجه رضی الله تعالی هم په دغه مقبره کې دفن ده دغه ځای کې دا بیبي پرې خدا هاجره بیبي په دغه ځای کې پرې خدا اوس ابراهيم عليه السلام ته روان شو هاجره بیبي په شو چې سړی خو زمونږ روان دی مونږ پرې خودو د شاغړې نو سره منډې کړې आवाज ورته وکړو الا من تقلنا یا ابراهيم ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس و ابراهيم په دې خوشي بیابان کې می چاته پرې دی ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس په دې خوشي بیابان کې خو نه د خوراک کاکس ششتا نه پکې انسانان شته چې ممکن مدد وغواړو دلته وایي شي نشته په دې خوشي بیابان کې د مونږ چاته پرې دی و ابراهيم عليه السلام غریب نیولې د شاته نه ګوري ضعیف دی سپینګری دی بوډا دی روان دی تینا هاجره بیبي پس بیا را منډي کې بیا وتا आवाज کوي الا من تقلنا یا ابراهيم ليس فيها زرع ولا ماء ولا انيس ابراهيم په دې خوشي بیابان کې ما چاته پرې دی چاته نه پرې دی په دې سو شو کې ما په چا باندې سپاري ابراهيم عليه السلام په شا باندې نه ګوري نو کله چې تر صفا مروه مینس کې دا سغه پوره کې په دې مروه باندې دا سغه خلاص شي کنه نو الباب المروه دی پاغي دروازه به مروه وندکه نه پاغي دروازه به کوسي دغه دروازې دې زید ته چې ابراهيم عليه السلام را ورسید کنه نو هاجری بي شاغری د قمیص نه راټینګ کو وای نیو او بیا ورته اله من تقلنا یا ابراهيم په چا مسپاري دلته کې سوق دي ابراهيم عليه السلام ورته داسې په شا باندې وکتل نو د سترګو نه وښ کرا روان شي د سترګو نه وښ کرا روان شي هاجری بي پوه شو وی الله امرک الله درته دې حکم کړی دی ګوره چې کو په دې خوش بیابان کې مونږ فريدي روانې را ګوره چې دا درته الله ویل دي کو ابراهيم عليه السلام ورته سر وسانډوي ما ته الله فرمایلی دي هغه زورور زنانه و د پیغمبر سره پاتې شي وی زه چې کوم الله درته حکم کړي هغه الله به موږ نه ضایع کوي کوم الله چې تا ته حکم کړي هغه الله به موږ چیرې نه سپوري دا معمولی زنانه نه وخه دا هغه زنانه چې د بادشاه لور ده دا هغه زنانه چې د پیغمبر ښځه ده او دا هغه زنانه چې د پیغمبر مور ده ویزه چې کوم رب ته وایي هغه رب به موږ چیرې نه سپوري زه ابراهيم عليه السلام را روان شو دغه مکه ټول غونډې دي کنه چې دا وایي د سترګو نه را پناه شو داسې په غونډه کې باندې ودرېد الله تعالی سونه اوچت کړو او دعاګانې شروع کړې قرآن او دعاګانې ذکر کړې دي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله خپل بچی مې درته په خوشي بیابان کې پرېښودل الله په خوشي بیابان کې مې درته خپل بچی پرېښودل الله د خلکو زړونه دوی ته مایل کړه الله د خلکو زړونه دوی ته مایل کړه هغه د ابراهيم عليه السلام دعا ده د هر سړي په ځکه دا خواهش ته چې ما دغه ځای ولیدلې چې په نومي مسلمان دغه دا خواهش لري کاش چې زه دغه ځای ته لاړې او ما دغه ځای نه ولیدلې دا د ابراهيم عليه السلام دعا ده دعا وختي وا وی الله د خلکو زړونه دې ځای ته مایل کړي چې دې ځای ته حاضرې کوي او راځي ځکه خوشه بیابان ما به کې بچي پرې خدای الله سوکشته وسلم دا ورکه دغه کې معشوم دی سره الله نو خلک ورلخواله راول کنه الله او بیا دعا وکړه الله ورزق اهلهم من الثمرات الله دوی ته د میوونه ورکه د میوونه میوه دوی ته ورکه هغه داسې ځمکه ده چې باغ کې شین بوټي نه و ابراهيم عليه السلام دعا کوي الله سو ورته ورکه میوه ورته ورکه هغه د ابراهيم عليه السلام دعا ده مکه مکرمه کې د هر موسم میوه ته ملاوي او تازه ورته ملاوي حیران او ارزانم ده ګرانم نه یقین بلاو که حیران بشي حیران یو انار واخله یو انارو په خوراک په استړی شي دومره غټ انارونه دي دا غي ځای کېلی څومره خوندوري کې دا د ابراهيم عليه السلام او دعا د الله میوه ورته ورکړه دا نه جهنم جوهر ولا ورکړه دا سبب شینانو په بیا ګرځي سو کو سره شتم نه الله میوه ورته ورکړه چې خوند نه مخلي او غذا هم ده هغه ابراهيم عليه السلام دعاګانې الله تبارک تعالی قبول کړې دي هاجره بیبي په دغه ځای کې پرې خو د ابراهيم عليه السلام کې واپس لاړ شام ته په بتکی کې لګي وبوي لک خوراکو هغه وخوړل شو به ختم شوي هاجره بیبي سره نه د خوراک سو نه د سکاک سو پسینو کې چې کمپوي هغه موچ هغه وځي چې په خو د خوراک نه پیدا کیږي خوراک نه پیدا کم طرف راغلی وي په خپلم د لوګي او تند نه بدخاله شو او دلته چې بغیږي کې کم ماشوم دی هغه د تند نه بدخاله شو هاجره بیبي د صفا او مروه په منځ کې دغه تکي ناسته ده او اسماعیل عليه السلام سره په غیږه کې دی او د تند نه بدحاله دی نو بچي داسې په شګو کې سم لو کې خودو او لاړه د صفا غونډې ته وختله
چې د صفا غونډۍ ته وختل داسې ګیر چاپیره وکتل ګیر چاپیره وکتل چې څوک په نظر باندې راشي زه به ورته وایم چې ای د الله بندګانو موږ سره لږ امداد وکړئ لږ اوبه خو راکړئ بچی راته مړ کېږي ګیر چاپیره وکتل څه اوازونه یې وکړلو خو هلته کې څوک وه خو خوشې شګې وې خوشې بیابان و هېڅ په نظر رانلو نو ښکته د صفا غونډۍ نه راکوزه شوه نو د اسماعیل علیه السلام خواله به راله نو د هغې ځای نه یې منډې کړې مروه غونډۍ ته وختله اوس خو هغه غونډکۍ داسې لږې لږې ښکاري خیر ښکتې چتونو ته چې لاړ شي بیا د ویښ هغه غرونه لا شته دی ښه لټونه لاندې چت ته چې لاړ شي اکثر دا سغې اوس بابرې چتونو کې کېږي نو مروه غونډۍ ته لاړه چې مروه غونډۍ ته لاړه داسې ګیر چاپېره وکتل او اوازونه یې وکړو چې د الله بندګانو که څوک یې ما ته اواز راکړې بچی راته د تندې نه مړ کېږي په هغې ځای نه هم جواب میلاو نه شو نو د مروه غونډۍ نه بیا راکوزه شوله نو علما لیکي وایي دا اوس خو هلته کې ګټان مټان نشته دی که نه دا صفا مروه دا دوه غونډکۍ وي په دې منځ کې غټ غټ ګټان و جاړې وي او ونې وي د کیکر بوټي وو نو دا به چې ښکته راکوزه شو نو د اسماعیل علیه السلام به یې د سترګو نه پناه شو چې غونډۍ د پاسه به ولاړ خو د برې نه به یې لیدو خو چې ښکته به راکوزه شو هغه به د دې جاړو ماړو د دې ګټانو په شا شو دې به نه لیدو نو دې به په دې ګټانو او په دې جاخو کې رامنډې کړې چې ځان بچي له ورسو ماسې نه چې شرمخانې رانه وخوري او مړ به یې په ژوندۍ د تندې نه به مړ شوی وي نو دې به رامنډې والې نو چې رامنډې کړې سر تور سر خیال پې خپې د هغې خواله به یې رامنډې کړې نو هغه ته به بیا کېناسته نو یې زه ستا پکې شته ژوندی دی نو بیا به یې منډه کړه صفا غونډۍ ته به وختله نو صفا په غونډۍ کې به یې اوازونه وکړو دا داسې منډې سر تور سر او خپیال بې خپې وي او چې ښکته راکوزه شي نو په دې منډه ځان بچي له رسوي چې ژوندی دی کوم مړ دی ځان له په منډه باندې رسوي داسې اووه چکرې ولو نو چې د مروه غونډۍ ته وخته که نه او اواز یې وکړو نو جواب ورته میلاو شو جواب ورته میلاو شو یو خوا بل خوا یې وکته څوک شته دی نه بیا یې اواز وکړو بیا ورته جواب میلاو شو چې بچي طرف ته یې وکتل نو خوا ته ورسره یو سړی ناست دی او د اوبو چینې ورته ښکاره کړې ده نو دې چې رامنډې کړې هغه جبریل علیه السلام په انساني شکل کې راغلی دا چې راورسېده سړی ورکو چینه ښکاره شوې وه وي دې زر زر شګې راتاو کړه دې د هغې نه وي زم 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 نبي علیه السلام فرمایلي وي هاجري مور کو دې نه دا شګې نه وي تاو کړی دا زمزم به د ډېر حده پورې خورې شوې وي خو هغې زر په دغې ځای باندې را ایسارې کړې وي اوبه دي زه به یې ځاله دلته ایسارې کړم هسې نه چې بیا رانه وچې شي چېرته هغې ځای کې هغه اوبه یې را ایسارې کړې په خپله یې وڅکلې او بچي ته یې وڅکولې هغه د زمزم چینه ده الحمدلله اوس دې نه مسلمانان اوبه څښي او ډېرې برکتي اوبه دي او ډېرې خوږې اوبه دي هر ملک ته چې ته لاړ شي د اوبو خوند بدلېږي که نه خو د زمزم اوبه چې د هر ملک انسان راشي په هغه باندې خوږې لګي هغه ته د هغې د خوند فرق نه محسوسېږي حالانکه د هر ملک د اوبو خوند جدا جدا وي خو د زمزم اوبه په هر انسان باندې خوږې لګي او دارنګې د ملک اوبه چې بدل شي نو سړي باندې بد هم راځي که نه زمزم اوبه په هر چا باندې سمې راځي الله دې موږ ټول بوزي الله دې موږ بار بار بوزي چې کله لاړ شي که نه نو د زمزم اوبه ډېر اسکه ډېر اسکه او دغه رنګ چې کله دې وڅکلې ځان دې موړ کړو که نه نو باید ګیلاس کې اوبه راوله دا مخ پې وینځه اړیزمینې پرتې پای کې به خلک مخونه وینځي دا مخ پې وینځه په دې سر ځان ته واړوه په دې بدن ځان ته واړوه خو ځان پې سیراب که زمزم اوبه ډېر اسکه هغه د زمزم اوبه دي چې دا جبري علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دپاره ښکاره کړې